خو چې دی پین وخته جمعات ته را روان دی او مونځ کوي نو پته لګي چې دا سړی مسلمان دی. یو اعتقادي کافر یو عملی کافر. دا سړی کافر دی هو عملی کافر دی. پنځه سیزونه یاد کا مؤمنه مسلمانه، پنځه سیزونه یاد کا چې دا پنځه خصلتونه د پکې رااله نو پوه چې هدل للمتقین د لاندې داخل شو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. سورة البقرہ آیات نمبر 3 اور 4. مخکې آیاتونو کې تیر شو چې دا کم کتاب الله را لېږلی دی دې کې هېڅ شک نشته او څوک چې د دې نه پند او نصیحت اخلي هغې ته لار ښي دغه سړی متقي دی، دغه سړی پرهیزګار دی. وسوی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا متقیان هغه کسان دي. د دې متقي وضاحت اوس ورپسې د دوو آیاتونو کې کوي چې دا متقي به چاته وایو. لکه یو ټکی ذکر شي د هغې بیا وضاحت کول غواړي چې د دې څه معنی ده، څه مطلب دی. نو د دې متقي وضاحت کوي چې دا متقي به دا سړي چې په هغه کې دا پنځه صفات دي. الذین دا کسان دی یؤمنون چې یقین کوي، چې ایمان لري، یقین کوي بالغیب پاسو چې د دوی نه پټ دي، غیب دي تینا. زمونږ عام علما معنی کوي بالغیب په غیب باندې، د عربی معنی په عربی باندې کوي، دا نه چې خطا ده. خو کم کن ذهن خلق چې نه پې پوه نشي. نو یؤمنون چې یقین کوي، ایمان څه ته وایي؟ یقین ته. بالغیب په هغه پټو څیزونو یا بالغیب پاسو چې د ده نه پټ دي په هغې باندې یقین کوي، په هغې باندې ایمان لري. نو اوس دغه پټ څیزونه څه دي؟ هغه وحدانیت د الله دی چې دا زمونږ نه پټ دی. مونږ هر څوک وایو الله یو دی، الله یو دی، لیکن د اوسه پورې چا د الله لیدلی نه دی چې دا یو دی. خو زمونږ په دې باندې ایمان او عقیده ده چې الله یو دی. مومن مسلمان متقی دی ته وایي چې په غیب باندې به ایمان لري، الله به یو ګڼي، دا ورته پته ده چې ما نه دی لیدلی او نه لیدل په دنیا کې ممکن دي. دویم دا خبره چې په پیغمبر ایمان راوړی خو پیغمبر یې لا لیدلی نه دی، دا مومن متقی دی. په آخرت باندې ایمان راوړی خو د اوسه پورې دی مومن مسلمان لا آخرت نه دی لیدلی. په ملائکو باندې ایمان راوړی خو د اوسه پورې ملائک لا نه دي لیدلي. انبیا مخکې تیر شوي انبیا یې نه دي لیدلي. نو دی به یقین کوي په هغه څه باندې چې غیب دی، یعنې پټ دي د ده نه. خو دا یقین او ایمان چې تصدیق قلبي ته وایي، تصدیق د زړه چې په زړه سره د هغې رښتینوالی وکړي، دا ایمان دی. خو دا ایمان کله کله بیا چې دی نو دا ظاهرول هم غواړي. لکه یو سړي به ایمان راوړی خو هغه به اعمال صالحه نه کوي، نو مونږ په هغه باندې بیا په ظاهر کې د مؤمن مسلمان ګمان نشو کولی چې دا مؤمن مسلمان یو که نه. نو چې ایمان راوړی دی په پټو څیزونو باندې، نو ګوره اعمال به ظاهري چې هغه اعمال دا دي. ورپسې ذکر کوي
ويقيمون الصلاة او پابندی به کوي د مانځو که مونځ نه کو نو ځکه نبی علیه السلام وی چې په منځ د کافر او د مسلمان کې پیژنګلو دار چې مسلمان به مونځ کوي او کافر به مونځ نه کوي. بین الکفر والایمان الصلاة، د کفر او د ایمان په منځ کې چې پیژنګلو د هغه صرف مونځ دی. که ګیره وای نو ګیره نن سبا سیکانو چې د غاټې غټې پریښي نو په ګیره باندې بیا دغه پته نه لګي، خو چې دی پین وخته جماعت ته را روان دی او مونځ کوي نو پته لګي چې دا سړی مسلمان دی. لکه محله کې یو سړی وفات شو خو دی به پین وخته مانځله راتو او د دې محلې یو څلوېښتو کسانو دا ګواهي ورکړه یا څلوېښتو نه څه کم و بیشو ورکړه چې دا سړی دیندار او دا سړی دیندار او نو الله وی زه دغه سړی بخم ځکه چې د دومره خلکو ګواهي ورکړه. جمع غفیر دی چې ګواهي ورکړه نو زه وی بخمه. لکه جنازې له چې لاړ شي او دې جنازې له څلوېښت کسان راله په ایماندارۍ او د زړه نه دا جنازه دې سړي وکړه چې دا زه د لپاره د مغفرت دعا وغواړم او د ځان دپاره هم د بخښنې دعا وغواړم او صرف په دې نیت تللی دی چې دا ثواب دې مړي ته ورسي او دا مړی الله وبخي. که څلوېښتو کسانو داسې جنازه وکړه الله وی دا مړی زه بخم. نن سبا په زرګونو کېږي خو لکه اکثر بې اودسه کوي هغه ثواب هغه نیت پرېږده بخلو هغه خو بې اودسه یې کوي نو دغه بې اودسۍ نه ځان ساتل پکار دي ځکه ډېر ناروا کار دی. نو مومن مسلمان به په دې پېژندلی شي. متقي مونږ وی چې متقي چاته وی چې یؤمنون بالغیب، ایمان به په غیب ولري خو ورپسې ویقیمون الصلاة، پابندي به د مانځه کوي. که یو سړي پابندي د مانځه نه کولی متقي مسلمان نه دی، متقي مسلمان نه دی. وره هسې نه چې یو سړی مونځ نه کوي او ته پې چورلټ پتو ولګوې لکه د خوارجو چې وایي چې چا یو مونځ پرېښود سړی کافر دی. نو کفر کې لږ وضاحت پکاري بیا چې دا کافر څنګه کافر دی. یو اعتقادي کافر یو عملی کافر. دا سړی کافر دی خو عملی کافر دی، کار د کافر وکړو مونځ یې پرېښود نو ځکه کافر دی. لکه نن سبا خوارج را پاسېدلي هغوی وایي چې چا یو مونځ پرېښود دغه سړی چورلټ کافر دی. مونږ وایو نه لږ ګزاره ورسره وکړه. نو چې یو سړی مونځ کوي نو په ده باندې اطلاق د مسلمان کېږي. ورپسې ومما رزقناهم ينفقون، او بعضې د هغه مال نه چې ما دې مومن مسلمان له ورکړی دی نو د هغې مال نه دی خرچه کوي په لاره د الله کې. ایمان دی په غیب راوړو، مونځ دی قایم کو، الله چې در لکم مال در کړی نو بعضې حصه د دې نه رواله او د الله په لار کې خرچه کا. دلته ومما رزقناهم ينفقون دا اصل کې من ماو خو دا نون په میم سره بدل شوی، دا میم بیا په میم کې مدغم شوی دی، پټ شوی دی پکې. نو چې دا من ماو نو دا من دپاره تبغیض دی چې بعضې مال د دې مال نه دی خرچه که چې تاله کوم الله در کړی. لکه نن سبا مونږ او تاسو سوچ وکړو د هر چا به د بینک اکاونټي د هر چا سره به خپل کاډي، د هغه د کور والا به ځان له اکاونټ، د هغه د لور ځان له، د هغه د زوی ځان له، د هغه د ټول خاندان به د بینک اکاونټي. خو که تا ورته ووایي چې د الله په لار کې مال یو 10 روپۍ راکړه چې د مدرسه او جومات کې ولګوم، په طالب باندې ولګوم، په عالم باندې ولګوم، په قرآن ولګوم، په حدیث ولګوم، وی نشته را سره. نو په دې نشته به درله چېرته ملائک امین ووایي نو عمر له به یې درله نشکي، عمر له به یې درله نشکي. نو چې چا درته ووایي چې دا مال دی د الله په لار کې خرچه که بعضې ترې رواله، نو دا بعضې مال رواله د الله په لار کې ولګو. موږ داسې نه وایو چې خاص مدرسو له ورکوي او جماعتون له ورکوي، نه مجاهدین له ورکوي، د الله په لار کې څوک جنګیږي هغې له ورکوي. نور دنیا مسافر دي دوی له ورکوي، طلباو له ورکوي. خو چې دا بعضې مال یې درته یاد کړی درې بعضې مال نه ورکه کني کامل مسلمان نه، 5 صفاتو نه پکې یو صفت کمیږي.
نو چې څلور پاتې شو نو څلورو کې بیا کامل مسلمان نه ته وایې زه خو ایمان په غیبو لرم په پټو څیزونو ایمان لرم یقین لرم منځ کوم د منځ پابندي کومه او چې دی نو څه راته نازل کړي په دې باندې ایمان لرم او د دې نه چې مخکې دي په هغې هم ایمان لرم او په آخرت هم ایمان لرم خو چې دی نو دا مال پکې نه خرچه کوم کامل مؤمن متقی نه کامل مؤمن نه تنخوا دې واغسته د میاشت په آخر کې ستا 10,000 روپۍ تنخوا وه تا تنخوا واغسته د 10,000 روپو نه ته یو 100 روپۍ یا یو 500 روپۍ د الله په لار کې خرچه کا اوس ته دې ګوره د باقي ته چې دا 9,000 روپۍ تاله څومره برکتي کېږي دا 9,000 روپۍ څومره برکتي کېږي که ته وایې چې نه مړه دا 500 به پکې د بجلی بل نه پاتې شي بس به یې ورکړم د الله لار کې نو بیل به دې هم دغسې شاټ شي پاتې به شي او ستا کار به هم دغسې پاتې شي او په پیسو کې به دې برکت را نه شي چې کله دې تنها اخستا نو د الله په رضا تې نه هیڅ چاله مه ورکوه کور کې مور له ورکوی دا چې دی نو د داجي نه په پټه واله د داجي نه دا په پټه واله او داجي له ورکوی دا د ابۍ نه په پټه واله او کشر رور دی کشر رور له پټ په لاس کې دا ونیسه دا پیسې دا ته په دې نیت ورکوه چې دا زه صدقه کوم داسې نه مونږ ته نه وایي چې په کلي کې ګرځه یو بل لی ورکوه په کور کې ورکه خو صدقې په نیت یې ورکه اوس دې باقي مال ته ګوره چې د الله څنګه برکتي کوي پیسې دې هم په کور کې پاتې مال دې هم برکتي شو که په ګاونډ کې د یتیم دی که نن د یتیم لی ورکه ځکه یتیم نبی علیه السلام وی چې چا د یتیم په سر باندې لاس د شفقت راکاږو د دې د لاندې چې څومره ویښته راله نو دومره اجر ورته پې میلاو شو نو چې یتیم مونږه وو نه او ټیلووي نه نو پیسې ګرانه خبره اب ډېره بعیده ده نو چې مال د سره دا د الله په لار کې خرچه کا ومما رزقناهم ينفقون او بعضې دا مال نه چې مونږ دوی ته ورکړی دی خرچ کوي دوی د چا په لار کې د الله په لار کې د الله په لار کې چې دا معنی مې وکړن د دې ټکی په دې قرآن کې نه دی ذکر خو مې چې دا معنی وسره صحیح راشي ځکه چې د غیر الله په لار کې به نه خرچه کوي تا اوس د بابا په نوم باندې چې دی نو خرچه کړې نه خو ستا ثواب ونه شو الټه به بلې غالټه بیا ځې د بابا په نوم به یې نه نظر و نیاز کوي والذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې یقین کوي چې ایمان لري بما انزل الیکا پاسو چې نازل کړی شوي دي تا وما انزل پاسو چې نازل کړی شوي دي من قبلک ستانه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دوی یقین کوي په آخرت باندې ایمان لري 5 څیزونه یاد کا مؤمنه مسلمانه 5 څیزونه یاد کا چې دا 5 خصلتونه د پکې راله نو پوه چې هدل للمتقین د لاندې داخل شو یو الذين يؤمنون بالغیب یو دویم ويقيمون الصلاة دریم ومما رزقناهم ينفقون سلورم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك سلور شو پنځم وبالآخرة هم يوقنون چې دا 5 خصلتونه د پکې رالو نو متقی شوي ځکه دا کته دا 2 آیاتونو کې وضاحت د دې متقی کړی چې ګوره دا متقی دا سړی دا قرآن مونږ داسې دغه غوندې کتاب ګڼو مونږ وایي مربوط نه دی اگر چې قرآن مربوط نه دی زمونږ په ترتیب باندې ځکه دې د شان مناسب چې دی نازل شوی د واقعه مناسب نو ټاپک یې راوړی خو ته چې اوس دې ته وګورې دا متقین وضاحت یې ته په 2 آیاتونو کې وکړو لکه عامو کتابونو کې د پاسه متن ورکړی بیا د هغې کته شرح کړي ویا لکه دا متن دی دا شرح ده او کته بیا دا حاشیه ختلی دا کسې دا متن و چې للمتقین دی کته 2 آیاتونو کې وضاحت وکړو د متقی چې متقی دا سړی کم از کم چې دا 5 څیزونه مونږ ځان کې راولو په غیب باندې ایمان دا خو جو الډي د ټولو مسلمانانو وي خو چې د مونځ پابندي شروع کو چې پین وخت مونځ کو دویم الله مال راکړه چې دا د الله په لار کې خرچه کو دا تش میم زرما ټوله زمانه شي
دې کې د بل چا حصه هم شي. زمیدار سړی ته وګوره که نه دا ډېر سم سړی دی. زمیدار ټوله ورځ دی پټي کې لګیا دی ځان لی ملا ماته کړه او خولې پې بهیږي. خو دا زمیدار چې 5 وخته مونځ کوي او ځان له ورسره د قرآن تلاوت او درس کوي ماسخوتن کې اوسګاري دلته درس له راځي نو دا سړی اوس جنتي دی. اوس ګوره ځکه د فصل وکرو چې کله دانې په ځمکه کې ارتاوې کړې نو د چې کله غویان یا ټکټر په دې ځمکه وګرځاو د دې نه بعضې دانې په سر پاتې شوې مرغۍ وګرځي د نه دا دانې واړئ د رزق چا وخوړ حشرات الارض وخوړ د ثواب پکې وشو. نو چې لږ راوټو کېږي نو کله ورته د یو بیزه تللی او کله ورته د بل هغه تللی او کله مرغۍ راغلي خوړلي دي نو د چې نیت په دې کې خو چې دې نه به د ځمکې واله خوراک کوي نو بیا یې ثواب وشو. 5 وخت سره مونځ هم کوي او ځان سره تلاوت او درس هم کوي. نو بیا ورته ګوره چې کله دې وږي ونیو نو بیا یو ملګری راغلی وږی اعتماد کړی هغلته پکې وراته کړي دلته راغلی بل راغلی خو پغلا نه نو دته نه یو دوست لوړي بل دوست لوړي رشتہ دار خوړلی کور کې خوړلی بیا وګوره ثواب وشو نو چې کله غوبل وکړو چې د ترېشلې وکړو نو بیا غریب یتیم راغلی د راشي خواته ولاړ لندې ورته وي راشي بوجۍ راوړه تیلی راوړه چې درله درکم. دا زمیندار سړی ډېر رحمدلی نو د هغې له بیا ورکي نو چې بیا کله جوک وکړي او رشه وتلي نو بیا تینم زکات وباسي مونږ وایو مړه صدقې مدقې را سره نشته دا تنهاګانو والی چې مړه مونږ د کال په آخر کې چې دی زکات ورکو کم از کم د دی زمیندار نه خو شرمېږه که نه هغه عاجز په ځان خولې راوستي دی او ټوله ورځ په پټي کې لګیا دی سخسور رمبې ورسره دي او لګیا دی او ته د پنکې د لاندې ناست او په تیاره باندې خوراک کوي او په تیاره باندې د پین په ذریعه ګټې نو کم از کم لږ خو دې د الله په لار کې ولګوه که نه. د اکرام مسلم هم ښه شی دی ځکه تبلیغیان حضرات ذکر کوي اکرام مسلم دا ښه شی دی دا ځکه ښه شی دی دا قرآن نه ثابت دی ومما رزقناهم ينفقون وراسې نه چې محلې ته تبلیغي راشي او زما په شان بیا ورته کینې وتم نه نو کم از کم هغوی له خو اکرام مسلمو کا مسافر راغلی نو که محلې ته طالب راغی نو ګوره وظیفه ورله ورکا ومما رزقناهم ينفقون اکرام مسلم ولا وکا نو که ستا په دې محله کې چېرته طالبان دیره دي اکرام مسلم ولا وکا او چېرته ماښام راغی نو چېرته یو ټوکړی ډوډۍ ولا ورکا. دا د قرآن نه ثابت دی د چڼو دا وظیفه د قرآن نه ثابت ده او دا چڼی به د ځان سره بوځي ځکه موسی علیه السلام د ځان سره چڼی بوتلی وی هلکه وی زما هغه مایې راواله مایې خو د هغه نه تلی هغه اوږده واقعه د خپل ځای کې به راشي نو چې کم مال مونږ له الله راکړی چې دا مونږ د الله په لار کې د الله په بندګانو باندې خرچ کړو. بسم الله الرحمن الرحیم الذین دا کسان دی یؤمنون چې یقین کوي بالغیب پاسو چې د دوی نه پټ دي ویقیمون الصلاة او پابندي کوي د مانځو ومما رزقناهم ينفقون او باز د هغې مال نه چې موږ دوی ته ورکړی دی خرچ کوي د الله په لار کې. والذین دا متقیان کسان دي یؤمنون چې یقین کوي بما انزل پاسو چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته وما انزل پاسو چې نازل کړی شوی دی من قبلک ستانه مخکې وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې دوی یقین کوي. الله دا عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله